علی رضی اللہ عنہ ولی پریخوست جی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امانتداري او د صداقت او د سچایي لوی دلیل دی چې دوی د رسول الله مبارک په قتل پسې راغلي دي خو خپل امانتونه بیا هم رسول الله مبارک سره خوستي دي دا امانتونه رسول الله مبارک سره خوستي او رسول الله مبارک دومره امانتدار چې هغه قاتلان دي په سر پسې را روان دي د سر قتل پسې خو بیا هم رسول الله مبارک علی رضی الله عنه د ځان په ځای باندې پرې خوست وکیل چې سبا له به زمونږ دا کم امانتونه دي دا د پلانکی دا د پلانکی دا د پلانکی دا بخپل خلکو ته ورسه دا زمونږ د پیغمبر امانتداري ده نن سبا خو ماشاءالله نو بس چې څوک په شي ماموته بیا دی موته حرام او حلال خو نشته په مجلس کې بناستي بس د پیسو خبره بکیږي د ګټلو نه د حلال تمیز شته نه د حرام تمیز شته دا پکې نشته چې جی دا زه ګټمه دا حلاله ده او کو دا حرامه ده نه 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 حلال حرام خو تمیز نشته جی امانت در نه 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 بس چې څوک په څه باندې قادر شه خار ناپرسان دی بس وخی کو څوک په لرګي قادر شه کو څوک په پیسو قادر شه کو چا میخه په بډکړه کو چا اوخ په بډک کو چا گاډي په بډک قسم په الله کو چا د ټول ملک خزانه په بډکړه تمیز نشته بس صرف او صرف د انسان د سترګې نزان بچ کوا او بس خېټه ډکوا د انسان د سترګې نزان بچ کوا چې سبا د پټاڼه کې پولیس ور باندې نشي موقر کوله بس قربان شموخه په دقه سه انداز باندې منګو تاسو ماشاءالله الحمدلله اتوانه جنتونه زمنګ د پاره دي او نمبر 1 مسلمانان منګ یو هغه چان کړی شوی او قربان شم د مسلمانۍ هغه حالات زمنګ دادي رسول الله مبارک زمنګ پیغمبر او زمنګ د پاره اسوه حسنه ده او زمنګ د پاره نمونه ده ما او تا خپل اعمال راخلو ما او تا د خپل اقوال راخلو او ما او تا خپل زندگی راخلو او د هغه په زندگی باندې برابرو نمونه ده کنه جی طابق النعل بالنعل اذا توافقا قربان شما غنم ته اخل داسه غنم بل را لراکې ادر بس بیکار غنم وروړي تی بیا ورنه اخلي نه نه لکه ما خو ته داسه غنم یاد کړیو جوار ورته یاد کې دا نمونه ده د پیغمبر زندگی زمنګ او د تاسو د پاره قربان شم دا یو نمونه ده د سیرت د بیانولو مقصد هم دا دی د خدا مقصد نه چې بس قربان شم کم ځای کې داسه خبر راغله بس دستر کې داسه کبدي زنه بیا خبر خلاصه نه نه خبر خلاصه نه د سیرت مقصد هم دا دی قربان شم د صورت مقصد هم دا دی چې د رسول الله مبارک کوم خبره دی واورې هغه خبره به قربان شم ته په ځان کې براولې کوم خبرو نه ځان ساتلې هغه خبرو نه به ته ځان ساتې فرض کې خو به زه دا نه وایم چې دا به کې دا به نه کې نه بس د پیغمبر چې کم حالات ز بیانېږي په دقه سه انداز باندې به خپل ژوندۍ جوړه الله پاک موږ او تاسو په صحیح معنی کې مسلمانان جوړ کړي